بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستان، چې د بهلول ډېرې کیسې مشهورې دي. زه غواړم د بهلول پسې یوه ډېره ښکلې کیسه وړاندې کړم. یوه ورځ باندې هارون رشید روان دی بازار کې. ویل دلته بهلول ناست دی لیارې کې، هغه څه د لکیرې تېروي لرګي سره. هارون ترنه پوښتنه وکړه بهلول دا څه کوي؟ ویله غواړم څه د بندګانو پروردګار باندې سوله وکړم. پروردګار دی مني خو بندگان دی نه مني ورسره. چې هارون ویل زه پوه نه شوم خو تېر شوم ته نه. مې څه بهلول دی چې چوک درو خبرې کوي. بله ورځ مې ولیدل چې بهلول قبرستان کې ناست دی، مغاشې لکیرې تېروي. مې پوښتنه وکړه بهلول بیا څه کې لګیا یې؟ ویله مې هغه کار د کوم چې کومه بازار کې کول. ویل څه شي کار؟ ویل څه پروردګار او بندګانو منځ د سوله کوم. ویله خو نن دی دوی راضي شوي دي خو هغه دې نه مني. واقعا وروڼو دغه کیسې موږ ته دغه عبرت میلاویږي د انسان همدغې دنیا کې که چیرې غواړي دلته چې وستوي هلته نو همدغه ځای نه استوی شي، همدغه ځای نه پروردګار ځان راضي که. هلته بیا ته نه پروردګار نه راضي کېږي. که همدغه ځای نه د چې ځان ته واستوله خو هلته به پروردګار عالم ته ناراضي وي، خو ته به هر څه میلاو شي خو تاسو کومه پروردګار به ادا کړي دی. اما که چیرې چې د نه واستول ځانه مخکې بیا هغه ځای کې ته نه پروردګار نه رضا کېږي. ویلې یې داسې ورځې روانې دي چې پروردګار تاسو سره وعده کړي د هغې ورځې باندې چې مولا علي علیه السلام مناجاتو کې څه وایي چې هغه ورځې باندې پروردګار نجات راکړي چې زبی به پلار نه تښتي، ورور به ورور نه تښتي، بیا به څوک خپل نه پېژندي. بس وروڼو همدغه وخت دی چې خپل ځان وپېژندو، ځانه مخکې عملونه واستوو. السلام علیکم ورحمة الله.